بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير، وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثابت على الأكثر، فيقال يا حاري ويا ثمو ويا كروا، وقد يجعل اسما برأسه فيقال يا حارو يا ثمي يا كرا. وليس وكي دی دا من ویلیو چې د توابع د منادا د ضمني مباحثونه یو بحث ترخیم دی، او دې کې به 15 ابحاث ذکر کیږي. اول بحث کې ترخیم د جواز مسله وا، او من ویلیو چې ترخیم منادا کې مطلقاً جائز دی او په غیر منادا کې ضرورت په وخت کې. او به دویم بحث ته ترخیم تعریف هو، هغه ترخیم چې کوم په منادا کې یعنی منادای مرخم تعریف دغه منادا ته ویل کېږي چې د تخفیف په خاطر باندې په اخر کې حرف حذف شي، په اخر کې حذف راشي، او یا هغه اسم ته ویل کېږي چې د تخفیف په خاطر باندې په اخر کې حذف راشي، یو حرف دوه یو کبره کلمه. دا د مطلق ترخیم تعریف هو. به دریم نمبر کې د ترخیم د شرایط بیان او څلور شرایط یو. اول شرط دو درې عدمی شرایط. اول شرط منادا با مضاف شب مضاف نوی ویله به ترخیم کو. او دویم شرط دو چې مستغاثه به باری په غلام باندې نه. او دریم شرط دو چې منادا به جمله نوی. او څلورم وجودی شرط و باحد الامرین کی یو ضروری و، یو خو به منادا اسم علم وی زائد علی الثلاثه وی، او یا با اسم علم وی که زائد علی الثلاثه نه دی خو چتای تانیث ور سره وی. درې څلورم بحث کې من مقدار د حذف بیانولو په منادای مرخمه کې نوې کې مجموعي طور سره څلور صورتونه د حکم په اعتبار سره درې جوړېدل. اول صورت کې دوه قید وو، کچری منادا داسې اسمو چې باخره کې دوه حروف زیات شوي، یو قید او دواړه په حکم واحده کې دوه قیده. دویم صورت یا منادا داسې اسمو چې باخره کې یو اسمی صحیح حرف صحیح راغلی و اصلی، ما قبل ترنه مده زائده وا او زائد على او اکثر ولا اربعه احرف. دا درې قیدو. نو دواړه د حکم په اعتبار سره یو دي. شریک حکم دا دی که ترخیم کو دوه حروف به حذفو. دغه ځای پورې بیان شوی پرون. دویم صورت دا دی که چېرې منادا مرکب وا، مرکب نه مراد مرکب بنایی دی یا مرکب منع صرف دی، نو به چې ترخیم کو پورا کلمه آخری کلمه به حذفو. دا خو آسانه ده. به ووري نوې سبق. دویم صورت دا دی د حکم په اعتبار سره که شرع منادا مرخمه دا مرکب و مرکب بنایی من صرف، که منادا مرکب و بنایی من صرف او ترخیمم کولو، نو کم اسم آخر دی هغه حذفو، پوره کلمه به حذفو. لکه یا بعل بکو کې بوایو یا بعل بکو لري کو د چانوم 15 دی، نو ورته وایو بیا 15 به حذفو. پوه شوي پی وجه ویو نو وجه وسنوا وری علامه جمی وجه ذکر کړي چې منادا مرکب چی
پدې کې د اسم ثانی دویم اسم چی لکه بالا کې بکو یادوم او خمسته کې عشره یادوم دا دویم اسم بشان د تای تانیس مستقل بنفسه وی مستقل وی نو په حکم د تای تانیس کې شلو تای تانیس ترخیم په صورت کې حذفيږي نو دا دویم اسم د تای تانیس په حکم د ترخیم په صورت کې بدام حذفيږي څوک شته چې پوه نه شو ورسېدی بي یو صورت پاتې شو کا حکم به اعتبار سره ګورې وتا وان کان مرکبا دغه ده کنه او کشری منادا مرکب وا اعتراض تا ویلی چې منادا کې به ترخیم لکېږي چې مضاف بنوي شبه مضاف بنوي جمله بنوي اوس په مرکب ده وای چې مرکب خو صرف مضاف شبه مضاف او جمله نه د نورم شته کنه هغه نه غیر یادومه خنو خو به دې بار کړه وې کنه چې هغه نه غیر یادومه ومن شرایطو کې ویلیو چې هغه کې نه کیږي چې نه کیږي دوباره بار کولو ته څه ضرورت ده مخکې بیان شوی هغه کې ترخیم نه کیږي اوس چې وایو ترخیم کوو معلومیږي نور یادو کنه یار ويعلم من بیان شرط الترخیم او معلومیږي د بیان د ترخیم د شرط نه څه معلومیدلو انه د منادا مرکب باغ یاد ولا يكون مضافا ولا جمله چې مضاف بم نوي جمله بم نوي مثال اشتري چې نو مضاف وي او جمله وي او به مرکب وي او کنه لکه بالا بکا او 15 عالمین د سال کی چې دواړه د عالم مقرر شینو مقرر شي د دې حکم راته وایا حذف الاسم الشده حذف الاسم الاخير حذفي کې په کې اسم اخر فيقال في بالا بکو کې بوايو یا بالو وفي 15 کې بوايو یا 5 وجه سره وجه مونږ ویلا زکه دا جزئی ثانی چې ده دا په حکم د تای تانیس کې ده مستقل ده او تای تانیس کې د ترخیم په صورت کې تا حذفيږي نو دلته هم د جزئی ثانی حذفيږي لنزوله زکه دا مونږ را کوزو منزله د تای تانیس یا دا را کوزيږي په زید تای تانیس باندې فی کون کل منهما په دې مسله کې چې هر یو په دې دواړو کې اسم اخر د مرکب بنایی او د معنا صرف او تای تانیس دا برابر دی بده کې چې اچھا جی نازلیږي را کوزيږي په منزله د تای تانیس په دې خبره کې چې هر یو بده دواړو کې کلمه تنا لاحده لزان لکلمه ده اثارت بمنزلتي الجزء په منزله د جزء وګرځیدل لزان لجزء لري کوبه تاسو به شولې حکم به اعتبار سره ترخیم دو صورت ذکر شو دو حروف بحذفو د دې خپل دو صورتو جزء اخر پورا اسم بحذفو د دې دویم صورت تیر شو توجه جی دریم صورت کچری منادا دغه مذکور کی وم نوا من منادا داسې اسم نو چې دو حروف پکې یو مقصد د پرزید شوی دی او داسې اسم هم نو چې اخر کې حرف صحیح وي ما قبل ترنه مد زائد وي او زائد علی 4 احرف وي او مرکب هم نو نبي چې ترخیم کو سبق فقط یو حرف بحذفو ورسېدلې به فقط الک دو حرف حذف کا کنه وینا موجب نشته د دې خبرې چې دو حذف کو وجه نشته عذر بوجه من دو حذف ول هي کلمه اخره حذف ول عذر ختم شو نو بس یو معنی کار کیږي کنه سړی چې سر تړي څوزري کنه چې عذر ختم شي به سر تړي اینه تړي دویشتمه مادم دا ما جاز لعذر بطل بزواله یو شی چې د عذر بوجه جایز وي عذر ختم شیم ختم دا څه دا کنه دا قیام دینه شو کوله عذر ختم وسبه کې تیمم جایز عذر وبنوي وبشتا وس ختم پویږي بدی او تو ګره وان کان غیر ذلك کشری غیر دغه نو اعتراض لك غیر ذلك اسم اشاره مفرده ده مخکې خضری تیر شوی د حکم په اعتبار سره دو دي بای وای ذالک کی اشاره مذکور ته ده مذکور به هر حال یو دی
مذکور په اعتبار سره ټول مذکور دی یو شو من الاقسام الثلاثه يدوما اي المذكور من الاقسام الثلاثه المذكور من الاقسام الثلاثه نو فحرف واحد بحث فيه حرف واحد اعتراض لك حرف واحد خو جزاء د جزاء جمله دلته خدا مفرد ده وصبت سکی موصوف صفت دی جواب فيحذف بك پټ ده کنه فيحذف حرف واحد حذف کیږي بحرف واحد لحصول الفائده وایزه که فائدہ حاصل شو په یو حرف باندې تخفیف را لې پاتې شول دا سوال چې دوولین حذف پورا اسم ولین حذف هغه موجب نشته عذر نشته لحصول الفائده المقصوده ځکه حاصل شو هغه فائدہ کوم چې مقصود و یعنی تخفیف وعدم موجب حذف الاكثر وعدم موجب حذف الاكثر او سنشتري موجب د حذف اکثر موجب نشتري یو طرف ته مانع موجود دی چې دوه حذف وا ورسره موجب هم نشته نحو یا حارو یا حاری و یا مالو یا مالی یا فا نو حارو به بچا کې فی یا حارسو کی او مالو به بیا مالکو کی نو دا صورتونه دي حارسو او مالکو چې د اولنو دوه صورتونه دي چې دوه حروف ته حذف کوونه د مرکب نه دي یو حرف حذفو تاسو به شولې څلورم بحث ختم پنځم بحث ترغیم کې خیره تاسو متوجي شئ انتهایی آسان مزیدار مونږ ویلو ترغیم جایز ده کنه اول دغه باسو تعریف د ترغیم دویم او شرایط ترغیم درې او مقدار حذف څلور پنځم کله چې ترغیم وشي منادا مرخم شي مې بچا اعراب ورکو وغیرہ ته وایا اعراب د منادای مرخم بیانې پوهه شوي پیدا عنوان شو نو دې کې دو قسم استعمال لیکه یو استعمال دا دی چې دا کوم حرف من حذف کړی دی دا داسې دی چې لکه وسم شتا لفظ لري شوی نور شته دی یعنی حذف په حکم د ثابت کې دی عام طور محذوب کی قاعده هم د فقهي دا په حکم د ثابت کی کا محذوب په حکم د چا کی دا د فقه قاعده ده پوه شولې خبره مانی واسال القريه کی اهل پټ تشتره کا واسال اهل القريه برحال نو یو اکثر استعمال چې غدا ده کله چې ته ترخیم وکي بعد الترخیم منادای مرخم ال اعراب ورکه نو داسې غړه لګه چې اوس هغه حرف شته کوم ته حذف کړی دی نو ته په یا حارسو کې یا حاری وي یا حاری ذکر هو اخیر حرف نه دی دا خاصم کسره ده مخکینه نو ګوي چې ثا وسم شته چې شته رات اخیر حرف نه دی چې ته به کې تبدیلی وکي بزې بزې پریدا یا حاری پیږي بي هم دغه شان کروانی دی کروانی یا کروانی نون اولib دلری کو د حروف لري شو نو څنګه به یا کروا تبد سینوي چې وو ما قبل فتح رب بالی په بدل کده خولي چې اخیره کې دا خو اخیره کې نه دی الف او نون خو لوسم نیت کې شته کا ثابت دي تاسو پیږئ کنه هم دغه شان په یا ثمود کې بوایو یا ثمو تبدانه چې و اخیره کې راغله بیا بدل کنه و اخیره کې نه دی دال شته کنه اگر چې حذف دې شته دی لا بهر حال منادای مرخم اعراب اکثر چې خلک استعمال ایدای چې کوم حذف دی هغه په حکم د ثابت کې دی نو کوم چې فی الحال اخیر ته معلومی کې د اخیر نه دی نو د اخیری حرف اعراب به پکې نه چلےګا کار به پکې نه چلے اعلال شو اعراب شو څه چمی کنه پوه نه شي او دویم استعمال لا جنا دا کوم چې حذف شو بس حذف شو الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود شيء چې ساقط شو ساقط شو پدې ویږي کنه هر څه ختم شو نو چې کوم حرف پاتې هم دقه حرف اخر دی یا حارسو کې راچ دا حرف اخر دی منادا مفرد معرفه دا زما ورته ورکا یا حارینا یا حارو زکه صاحو ختم شو ویږي
کما قاعده مې ویلا ساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 نمبر ماده دا کا دلته چلی کی بهر حال او اور بسې څو یا ثمو کی به یا ثمی وکا ولدال ختم شو مکمل او به ثمو کی و راغله په اخر کی او قانون دار چې و په اخر کې راشي بیا بدلیږي نو یا ثموی تی جوړ شو او یا مخکې ځان نه کسره غواړي یا ثمی تی جوړ شو کنه پیږي او یا کروانه کې بیا کراوي ځکه الف او نون چلره کو کراوه پاتې شو اوس وو ما قبل فتحه د قال قانون بجاری کیږي معنی نه دی موجود بس کرا مخکې کراوانه کې هم ځکه نه کو چې قال قانون کې قاعده ده چې وو ما قبل فتحه پالی پالا بدلیږي چې رستو دي ساکن نه کراوانه کې خرست الف ساکن او نم کولا اوس خو الف او نون ختم بس صرف کراوه دي یا کرابه دي جوړ شي کنه پیږي بس دغه قصه ونه وتوګورئ وهو مرجع د ضمیر خي المنادى مرخم يدهما في حكم ثابت في حكم المنادى الثابت په حکم دا منادا کې چې کوم ثابت وي بجميع اجزائه بجميع اجزائه سره هم د اعتراض نه جواب کوي چې لکه منادا په حکم د ثابت کې څه لوي دا خو یې منادا د ثابت ده معنا ثابت په معنا د وجود نه وي معنا کم چې حذف دی هغه یادوم چې د دې لکه چې وسمشتا نور منادا به هر حال منادا ده کمنګ په حکم کې ولا ګرځو کني ګرځو على ما كان قبل الترخيم سم پرې هودل فيبقى الحرف الذين باقي بشيغه حرف صار اخر الكلمه كم چې اخر د کلمې ګرځیدل دي بعد الترخيم پس ترخيم نه بڅنګ شي على ما كان عليه قبل او څنګه چې مخکینو زوړ حالت معنی وای على الاكثر بانا على الاستعمال الاكثر علامه وسره استعمال نوې سره اشاره وکړه دي ته چې اکثر مذهب نه یادو دي کې مذاهب نشته فقط دغه مذهب دي چې دواړه جایز دي نو اکثر ولې استعمال یادو ما جایز دواړه دي اکثر استعمال خلق داسې کوي چې ثابت هو سیم په حکم د ثابت کې غني کب چې حذف دی ګوې چې شته دی لا مشکل خو باندې لکه کنه پیږي به فيقال في يا حارسو کې به یا حاري على كرال زم ولي نور کې ويجي دا خود اخر حرف نه ده بكسر الراء به على ما كان قبل الترخيم څنګه چې ترخيم نه مخ کېو رسي به وفي يا ثمود کې به یا ثمو الک وو اخر کې راغلي بیا بدل ک کنه وینا بواوین بواو سره وایو مترفتن چې واقع په طرف کې غوو یعنی اخر کې واقع دی هر صرف قانون دی وو چې کله طرف کې واقع شي بیا بدلیږي اخر کې راشي دلته به هم نه دی ولی حقیقت کې په طرف کې نه دی واقع دال خوشتره او سره د دینه بعد زمیم راغلی دی به هم سمو وایو وفي یا کروانو کې بچوایو یا کراوه سره د دینه وو ما قبل فتحه د بلی به نه بدلو ولی رستو الف ساکن راغله دي نو قانون نه جاری کیږي کم د الف ساکن حذف ده کنه هغه په حکم د مذکور کې دي پوهیږئ کنه بواو متحرکه بعد فتحه واو سره چې متحرک واقع ده پس فتحینا وقد يجعل دغه زمانه پوه شي وي او دویمه قصه او دویمه استعمال هغه دا چې خلک کم حذف دی هغه بس ساقط غني او کم چې په الحال موجود دی دغه حرف اخر غني نو که اعلال کيم پدی کی کوي که اعراب جاری کيم پدی جاری کوي نه رسي وقد يجعلوا قد للتقليل اعتراض نه جواب کوي لکه مخ کې ویل على الاكثر ندلت بری اقل ویلې وکنه یار مناسبت براغله وی مړه قد يجعلوا مي ویلو کنه نو نقد چې په مضارع داخل شي عام طور تقلیل لپاره راځي وقد يجعلوا قد للتقليل اي ويجعل المنادى مرخم ګرځولې شي په استعمال عقل کې اسم برأسه ګرځولې شي بس مستقل اسم دی دا سنه د شڅوک به کې حساب دی کانه لم يحذف منه شيء گوي چې څوک هم د دین نه دی حذف شوی نو فيكون له وصب منادى مرخم لرا في بنائه واعلاله ببناء وبإعلال کې
وتسعيه وبتسيكي تسبوي ورلا فيكون له حكم نفسه حکم به د خپل نفس وي ډایرک به بدی حکم جاری کو نه حکم د اصل چې اصل کې داسې و ځکه موږ آرام نه جاری کوو داسې بنوي فيقول يا حارسو کې بسوا يا حارو ولي راچ ده کنه اخر حرف ده منادا مفرد معرفه ده بس مبني په علامه درف شولا نه بيږي به بزم كانه اسم مفرد معرفه گویا چې دا اسم مفرد معرفه ده برأسي فيضم مبني برزم شو او په سموک کې بسوا یو توجه جي یا ثميکا ځکه وو په طرف کې واقع شي بعد زمه دا په یا بدلیږي د صرف قانون دی او چې کله واقع شي په طرف کې بعد زمه په یا بدلیږي نو سمو کې څه شو سموي یا مخکې ځان نه کسره غواړي ثمی ته جوړ شو دې لپاره هغه عنواني قاعده چې کوم عنوان دی کنه هغه دلوین والا دی عدلوین والا قاعده څه وته وي عدلوین عدلوین عدلین جوړ شو څنګه لن باصل کې اد لو ونو او بیا بدل شو ادلو ين شو ځکه او طرف کې واقع دی بعد زمه اخر کې واقع دی بعد زمه بیا بدل شو ادلو ين یا مخکې ځان نه کسره غواړي ادلی ين شو او یا باندې تنوین درونو لرم تکو نو اجتماع ساکنین یا او تنوین ترمن زراله تنوین خو زمونږ ختم کړي نه دی یا نم سره بلری کو تنوین په حکم دونو ساکن کی کنه اجتماع ساکنین په وجه یا وغورځیدله بزغه تنوین لام تر منتقل شو او به خو تنوین د حرف د حرکت تابع لام مکسور تنوین مکسور شو څه ته جوړ شو عدلین وته وګورئ ويا ثميل انه لما جعل ثمو ذکر چې هر کله وګرځولې لانه زکا هر کله چې وګرځولې شو ثمو اسما برأسه دا اسما برأسه وګرځیدل صارت الواو طرفا واو طرف واقع شو بعد زمه یعنی طرف کې شو فلا جرمن لازمنا قلبت الواو یا دا خبره چې وو بیا بدل شي وکو سینما قبلها او دام لازم نه چې ما قبل تر یا په مناسبت کې کسر ورکړل شي لکه کعدلن فی عدلوین کې کم کار شوی ويا كراب وايو ويا كراوانا كرا ولي وما قبل فتح ده بالي بدل شو مخکې خو کروان نکي نه بدلو زکه د وونه بس الفو او قانون دا دی چې و ما قبل فتح بالي بدليږي شرایط دي قال قانون د باره او دا دي چې رسوبتي ساکن ني اتکه شرایط دي کزين کیمي لانه لما جاء ما هو الموسيقى من درس کړي د خلاصه ورلکه به کله واوري صرف خلاصه ده عبارت کې چې څومره مسائل یو ټکی هم نه دی پرې کې ان شاء الله تعالی یو بم نه بس خلاصه معلوم ملاویږي دا جواب 26 قاعده دي ناقصو دا پکې دي دا ټول پکې په یو درس کې دي ټول سره د شرایط ورسنه نو موږ نو خپل امیر دي خو هر حال کوام ردل نو تاسو په پیدا درکې کم زه دي لما جعل ثمو اسما برأسه شو صارت الواو طرفا بعد زمة فلا جرم قلبت الواو ياء وكسر ما قبلها كادل دخوش كان ويا كرواء لانه لما جعل كرواء هركل كرواء وغرزول شو اسما برأسه ارتفع مانع والاعلال عليه الاعلال مانع ختم شنو شي اعلال مانع ختم شو بس باعلال کو اذا زال المانع عاد الممنوع اعلال منكو منو مانع موجود مانع ختم شو ممنوع بس راشي دام درشتما ماده ده وهو وقوع ساكن بعد الواو اغا ساكن بس د واو نه واقع کیدلی نه به هو دغه مانع دا ختم شو فانقلبت الواو الفا لند دادا واو الف باندې بدل شو لتحركها ذکر ما قبل ترنه فتح واو متحرك دی وانفتاح ما قبلها او د وجه دینه چې ما قبل ترنه فتح ده پوه شولې بي دقیقه ختم شو لکه